بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دی چې به ټول روغ جوړ یې ان شاء الله خیر سره. الله تعالی مو خوشحاله روغ جوړ ساته. کیپشن به تاسو کتلی وي چې څه مقصد دپاره سره لایو شوم. دا وخت زه لاهور کې موجود یم. نو اول خو هغه ټول ملګري چې نن ورځ د هغې مخې ته نیوز تللی دی د صوابۍ د یار حسین د یو کلي چې یو پلار بیګا د شپې خپل 4 ماشومان ذبح کړي او بیا یې خودکشي کړې ده. نو نن ټوله ورځ زما هم مزغو کې دغه تاوېدله چېرته څنګه کیدی شي چې هغه ګلالي ماشومان چې مور پلار دعا کوي چې خدایه ماته نیک صالح اولاد راکړه، بیا اولاد الله تعالی ورکړي، بیا پلار مونږ هم پلاران یو، د بچو مینه د بچو محبت لکه څنګه کولی شي چې پلار د بچي په مرۍ چاړه راکاږي او هغه ذبح کوي. نو زه هم ډېر زیات نن دردولی یم او حیران هم یم چې فکرمن هم یم چې لکه د ده به داسې څه مسله وه چې اډرس نه شوه. او یقینا چې تاسو به هم ټول چې څوک خبر شوي یې نو ډېر زیات به خفه شوي یې، دردېدلي به یې، فکرمن به یې. خبره په دې کوو چې سټوري څه ده. ټوله ورځ ما صوابۍ کې چونکې ملګري وي یا زموږ صحافتي ګروپونه دي، جرنالست څونه زموږ وي مختلف د خیبر پښتونخوا په سطح، ملکن ډویژن په سطح، پاکستان په سطح یا د مختلف ټي وي چینلو، نو هغلته بیا شیرینګ کوي ملګري چې دا سټورۍ په شا دا حقایق دي. نو څونه چې هغه حقایق په ډاګه شوي دي هغه ستاسو موږ وړاندې ږدمه او تاسو ته پته ولګي چې په دې ټوله سټورۍ کې قصوروار څوک دی. د خپلې مور بچی رالګي او د خپل رور سره دونه ظلم کوي چې رور هم د بچو په وجه نه مجبوره کیږي، هم په خپله وجه نه مجبوره کیږي. او یا بل سنس کې یا په بل انګل کې دا ویلی شو چې خپله ښځه رالګي او د خپلو بچو د خپلولو نه انکار کوي. پلار بچی راخلي او ښځې له وړي، ښځه خفه شوي د پلار په کور کې ناسته یو، دا پلار ورله بچی وړي چې دا واخله په تا پسې جاړي او هغه یې نه اخلي، هغه ته انکار کوي، ورته سوالونه منتونه کوي، جرګې پې کوي چې راځه خپل کور ته، او هغه د پلار په کور کې خفه شوي ناسته یې ورسره نه ځي. نو آیا دا ښځه قصورواره ده که دې غاړه دا بل رور؟ سټوري داسې ده چې د صوابۍ د یار حسین کلي د ورکوټې محله د هغې کې د هغې سیف الاسلام یو قاري صاحب دی، حافظ قرآن دی او ځینې خلک وایي چې ټیلري به یې کوله. دی د غربت ښکار دی، 4 ماشومان یې دي، واده یې کړی دی او ټول بیل شوي دي، نور وروڼه هم دي او بیل شوي دي. نو دوی خپل کورونه تقسیم کړي دي. د ده د منځ کې کور دی او یو اړخ ته نور وروڼه دي او بل اړخ ته نور وروڼه دي، منځ کې چې کوم دی نو هغه دی. دی د غربت ښکار دی. کاروبار خو تاسو د پاکستان پته ده، مونږ ته یې ویښته سپین کړل، خپلې خرچې پکې پوره کولی نه شو، دا حالات دي. نو دا اوس پته نه لګي چې ولې مجبوره شوی، خو ده داسې کار کړی دی چې ده ویلي چې زه دا کور خرڅوم او چې دا کور خرڅ کړم کیدای شي څه کاروبار روان کړم، څه دغه مې روان شي. په دې کې پې د رور شپه کړې ده چې یاره ته دا کور خرڅوې، نو چونکې دا خو زمونږ ګاونډ دی نو په بل چا به یې نه خرڅوي، زه به یې نه اخلم. او دې رور یې دا ویلي چې دا زما زوم دی، زه یې هغه له اخلم، یعنې لور یې واده شوې ده بل ځای ته. نو د رور یې ویلي چې دا زه د خپلې لور له اخلم چې راشي زما سره خوا کې اوسېږي د خپل زوم دپاره. نو دې سیف الاسلام د خپل رور چې طارق نومیږي او د هغه په حوالې سره یو وایس هم راغلی دی د سیف الاسلام چې بیګا یې ورته د دې ځان وژنې نه مخکې کړی دی چې دا کور هر څه به ستا ته پاتې شو ستا شو. نو دې سیف الاسلام چې کوم دی د خپل رور باندې دا کور خرڅ کړی دی، خو دا کور چې کله خرڅوي او دا ډیل کیږي، جرګه مرکه کیږي، ریټ میټ کیږي، نو په دې کې د دواړو وران شوي دي. چې وران شوي دي نو دې سیف الاسلام د ډېر غصې نه ویلي دي چې ما ته پته ده چې تا سره روپۍ نشته دی، خو هسې په ما دا کور دغه کوي چې په بل چا یې خرڅ نه کړمه، نو به زه یې په تندې روله ته ماله د میاشتې 10,000 روپۍ راکوه بیا هم ستا شو. لکه دا یې په غوسه کې خبره کړې ده. نو دې رور یې ورته ویلي چې بس ټیک ده، زما په قسطونو شو یا په کشتونو شو 10 روپۍ میاشت به زه درکوم او کور زما شو. په دې ځای کې جرګې یو ډېره غلطه فیصله کړې ده
او مسله د دې ځای نه شروع شوې ده. دغه جرګه چې چام کړې د کور دا دې ته موږ بارګینیان وایو، دا نه انسانان دي، نه پښتانه دي او نه مسلمانان دي. پته نه چې دا به څنګه چې دوی دا فیصله کوله. فیصله دا کړې ده چې که دا سیف الاسلام سبا په دې خپله خبره خپېمانه وي، یعنې دی دغه کېږي چې بهی زه دا کور نه خرڅوم، نو دی به د خپل رور له د سود په شکل کې 4 لکه یا 3 لکه روپۍ ورکوي. دا فیصله ریټن دا لیکلی شوې ده. لکه دا رور چې کوم ته کور اخلي دا به د میاشتې 10,000 روپۍ دله قسطونه ورکوي، خو که دی کله خپېمانې شي نو 3 لک 4 لک روپۍ به دی واپس جمع کوي. دا چې هغه چا جرګه کړې هغوی واپس راغلي په میډیا د دې خبرو اقرار یې چې د نو کړی دی. اوس په دې کې چې د کور خرڅ خبره شوې ده چې بهی کور خو خرڅ شو او سیف الاسلام له به دا رور چې د نو روپۍ ورکوي او چلو که ډېرې ورکړي صحیح ده، که نه نو 10,000 روپۍ میاشت خو پرې وشوه، دا خو به خامخا ورکوي. د دې سیف الاسلام ښځه چې کوم ده نو هغه خبر شوې ده چې سیف الاسلام خو دغه شانې کار وکړو، کور یې خرڅ کړو. دې ښځې سیف الاسلام سره په دې باندې تکرار شروع شوی دی چې تا چې کور خرڅ کړه دا زما بچي به چېرته اوسېږي. نو په دې کې دا ښځه خفه شوې ده او تلې ده د پلار کره. سیف الاسلام پوه شوی دی چې بهی دا خو رښتیا ما غټه غلطي کړې ده. ځینې خلک دا وایي چې د سیف الاسلام ذهني طور ډېر زیات د غربت له وجې متاثره شوی دی. کله کله سړی ټینشن کې وي، ډپریشن کې وي، نو هغه کله صحیح فیصلې نشي کولی. هغه په دې نه پوهېږي چې یاره دا زه ځان ته نقصان رسوم، خپلو بچو ته نقصان رسوم که فایده رسوم. ما ته داسې لګي چونکې میډیکل فیلډ مې ویلی دی، ورسره نږدې پاتې یم، سایکالوجي باندې پوهېږو لږ ډېر، سایکي مو ویلې ده. نو ما ته داسې لګي چې یو سړی رالګي او خپل کور خرڅوي او د بچو اړو سوچ نه کوي، نو دې سره مینټلي څه مسله شته، دا روغ نه دی. دې مطلب دا شو چې دا سیف الاسلام چې دی نو ذهني طور چې سړی د خپل بچو کور خرڅوي نو دا خو روغ نه شو، او بیا د ښځې سره په دې جګړه کوي، بیا وروسته خپېمانېږي او بیا د هغې نه پس چې دی نو رالګي او بچي حلالوي، نو دا روغ نه دی. اول خبره دا شوه چې دا ډپریشن ښکار دی. اوس خبره دغه ځای پورې راغله چې رور ته کور واغستو، سیف الاسلام چې کوم دی نو خپېمانه شو د ښځې د وجې چې ښځې وایي چې تا کور خرڅ کړو نو بچي به چېرته اوسېږي، اوس به موږ څه کوو؟ نو سیف الاسلام سوچ وکړو چې او که نه اوس به دا کور چې ما خرڅ کړو دا روپۍ خو به وخورو په خوراک څښاک باندې، خو دا وړو باندې به څه کوو؟ نو په دې باندې د دې دواړو توتو میمې سټارټ شو. دا ښځه لاړله د پلار. دا سیف الاسلام خپېمانه شو، دی دا کور واپس کوي د رور نه. د سیف الاسلام ډبل تنازعه روانه شوه. یو تنازعه دا روانه شوه چې دی دا کور د رور نه واپس کي، او دویمه تنازعه دا روانه شوه چې ښځه د پلار کره تلې ده او ناراضه شوې ده چې هغه واپس راولي. سړی په دوو کې چې دی نو ګیر شو، سړی دی ذهني طور متاثره. چې کله سیف الاسلام رور ته کېناستلی دی نو هغه جرګه رامخته کړې چې همدغه خبره بس 3-4 لکه روپۍ ما له خپېماني راکړه او کور دې واخله. بیا په ښځې پسې تللی چې ته واپس راشه. هغه وایي چې ته دا کور خرڅ کړی زه چېرته درشم، او ته چې اوس د رور نه واپس کړې نو دا 3-4 لکه روپۍ به څنګه ورکړې؟ لکه دا تا ولې داسې چل کړی دی؟ نو ښځه ورسره واپس نه راځي. دلته یو ځل جرګه چې کوم دا سیف الاسلام په رور باندې کوي چې یاره ته بس د روپو موپو نه قلار شه، دا کور ماته واپس کا. او بل ځل جرګه چې کومه ده په ښځه پسې لیږي. په دې ځای کې دا د رور والا چې کومه جرګه کېږي دا جرګمار نومونه ما سره شیر شوي دي، ملګرو شیر کړي دي، خو دا د منظر عام نه غایب دي. د دې په حوالې سره نور خلک انټروین ورکوي چې داسې چل شوی او جرګه کې دا شوه دا شوه، خو چې جرګمار دی هغه د منظر عام نه غایب دي. چې دونه غلطه فیصله، دونه د مسلمانۍ نه بهر، د پښتونوالۍ نه بهر، د انسانیت نه بهر فیصله کوله، نو هغه منظر عام نه غیب دي. خو البته هغه جرګې والا چې هغه په ښځه پسې ورله په جرګه به تلل هغه په منظر عام دي، هغې هم دا خبرو تصدیق کړی چې مونږ چې کوم ده نو د دې په دې ښځه پسې څو زر لاړلو سقري وپات شوی دی او اوښي دي. هغې سره به کېناستلو چې یاره دا ښځه واپس کوي او راشه خپل کور ته. بهر حال پرون ورځ د دې ترمیانځه ټاکلی شوې ده. پولیسو پکې هم لکه د سیف الاسلام پولیسو ته هم رپورټ کړی دی چې زما دا ښځه داسې خفه شوې ده او دا واپس راولئ، او پولیس دا قسم مسلې ډي آر سی ته هینډ اوور کوي، مې بي ډي آر سی پکې خپل کوشش کړی وي. خو یعنې یو جرګه د پولیسو سره هم روانه ده. دې جرګې د دې
ښځې سره فیصله شوې ده چې دا ښځه پرون سهار به چې کوم دن راځي خپل کور ته خپلو بچو ته. د دې سیف الاسلام واړه بچي دي، یو پکې دونه ماشومه دی چې هغه به د مور پسې ډېره جاړي او هغه د پیو ماشومه ده، لکه مور ورته لا اوس هم پی ورکوي. نو هغه ډېر زیات دا سیف الاسلام دا څو ورځې پریشانه کړی دی چې یو خو د هغې مړول دي، بل خوا د هغې منول دي، هېڅ چل نه ورځي چې څه وکړي. نو دا سیف الاسلام دغه ماشومه د مور له وړي چې زه دا نور بچي به زما سره وي، خو دا ماشومه ته واخله. او هغه مور دونه سخته شوې ده چې هغه هم ترې نه اخلي چې نه تا سره د دې بچو دونه فکر وی نو تا به کور نه خرڅولی. نو هغې هم هلته ضد نیولی، بچي ورته پریښي دي او بچو کې یو بچی داسې دی چې هغه شیرخوار دی، د مور پی ورته پکار دي، هغه مور هلته ضد نیولی دی. سیف الاسلام به هر حال په خپله ښځه جرګې وکړې، ورسره راضي شو او پرونۍ ورځ یې وه چې دا پرون سهار به دا وروڼه به یې واپس د خپل کور ته راولي. دې کې پرون سهار تېر شوی نو دا سیف الاسلام داسې غرمه مازدیګر تاڼې ته ورغلی واپس. چېرې هغه تاسو کومه خبره کړې وه هغه خو ښځه خو اوسه پورې رانله. نو پولیسو ورته ویلي دي چېره دې جرګې والا سره رابطه کوو زه مسله به حل شي. ماښام شوی دی، جرګمار ورته ویلي دي چېرې هغه تاسو کومه فیصله کړې وه ښځه خو اوس رانله. هغه جرګمار بیا ښځې پسې ورغلي، هغې بیا هغه زوړ سټیټمنټ دی چې نه زه نه درځم او دا لکه مسله په دغه کور کې ورانه ده، چېرې دا د دې رور سره د خپل دغه وکړي، دا رور دی لکه د مور بچی دی، دی دې دا 3-4 لکه روپۍ نه غواړي او دا کور د موږ ته همدغه شانې واپس پرېږدي. نو سیف الاسلام دا داسې اقدامات چې سړی کوي دا روغ نه وي. تاسو چې څوک ګورئ، تاسو چې څوک روغ یې الله تعالی مو روغ ساته، نو هغه اول یو کار چې کوئ 10 ځل سوچ کوئ. خو چې کله تاسو مطلب منټلی ډسټرب یې، سټرس کې یې، ټینشن کې یې، نو تاسو بیا دا قسمه فیصلې د جذباتو په رڼا کې کوئ. او سیف الاسلام هم دغه یو جذباتي فیصله کړې وه. خو سړی خو منټلی دونه زیات چې دی نو متاثره شوی دی، ډسټرب شوی دی چې د هغه سره بیا بله لار پاتې شوې نه ده چې اوس وکړمه څه. ورور را سره خبره نه مني، کور راته چې دی نو بغیر د خپېمانۍ نه واپس کوي، او ښځې دغه ضد نیولی چې کور دې نه واپس کړی، د رور نه دې مسله نه کلیر کړي، زه نه درځم. او دلته راته بچي جاړي، د غېږې ماشومه ده، هغې سره اوس څه وکړمه. نو سیف الاسلام چې دی نو بېګاه خپل رور ته میسج کړی دی، باینه مې پکې طارق منشن کړی دی چې طارقه دا کور هم دې تا ته پاتې، بس تا شو او ستا نه به څوک هېڅ هم نه غواړي. یعنې هغه چې کمې روپۍ موپۍ باندې ما تا ته کور درکاوه هغه هم چاله مه ورکوه، ما ته داسې پرېښوستو. او موټر سایکل دی چې چابیان یې په دوکان کې پرتې دي. زما خیال دی زما سره دا وایس شته دی، دا زه تاسو ته لږ اورم چې واورم نو لږه به بهتره وي چې دا د سیف الاسلام په خپل اواز کې چې کوم دی نو هغه اخرنی خپل رور ته چې دی نو یو وایس کوي. په وایس کې ښه په غریب نیولي انداز کې چې دی نو دی رور مخاطب کوي چې دا دی، دا واورئ ښه. دا د سیف الاسلام د ژوند اخرنۍ خبرې دي چې خپل رور ته یې کوي. ځان باندې بس زمونږ د اخري شپه وګڼه، بس مونږ چې کوم دی نو دا بیا نور د دنیا سره زه مقابله نشم کولی. او زما چې څه دي زما دغه کور هر څه چې دي نو دا ستاسو شو، هسې ستاسو شو. فرهاد حاجي صاحب نه دا چې څه دې ورکړي دي پیسې مې سره پرتې دي، شته مر څه به ترېنه راوالي او ځان پسې به هر څه برابر کړي او طارق به شي درسره. او دا ما تاسو له درکړو، طارق له تاسو له چې کوم دی دا کور درکړو، هسې مې درله درکړو. د دې بدله کې د ستاسو نه هېڅوک یو څیز هم نه اخلي. او بله خبر دا ده چې ما تاڼه کې یو راپورټ لیکلی دی د ښځې باندې، د هغې راپورټ بیا خبر واخلې چې هغې باندې یې کاروایي وکړي. او دې ښځې ما سره هېڅ هم نه رسي. د دې ما 15,000 روپۍ مخر لیکلي وو او هغه هغې له ما ورکړی وي. بیا ترې ما تپوس هم نه دی کړی. دې په 150 پیرې دې زما نه غلا کړې ده، پیسې زما نه ډېرې پټې کړې دي، پلار کره یې وړي دي، هر څه یې رانه وړي دي، اوس هم چې تللی دی نو بل هر څه یې وړي دي. نو دې خپل هر څه وصول کړي دي، ما سره صحیح ژوند نه یې تېر کړی. او بس اوس مې ته نه شکر دی ګوته لګولې ده، بس دا کور چې دی نو تاسو ته پاتې شو. زما دا موټر سایکل چې دی نو دا ستاسو خپل موټر سایکل دی، بس وایخلئ کاغذونه دوکان کې پراته دي، دا ستا شو. رضا خان دا موټر سایکل ستا شو. زما چې څه کډه ده هغه ټول هر څه چې کوم دی نو زما د دې طارق روح شو او بس مونږ ته بهانه کوي، ما بخلي. دا د سیف الاسلام خبرې دي چې اخري وایس یې کړی دی طارق ورور ته چې زما چې څه کړی ده، زما څه سامان دی هغه ستا شو، څوک به د نیسه هم نه غواړي.
دا سردار بادشاه وایي چې د وایس سپیډ کم کړه. زما په خیال تاسو په دې وایس پوه نه شوئ. وایس مو صحیح واورېده که نه واپس یې ورته پلی کړم او بالکل مونږ خو سپیډ زیات کړی وي دونه وزګار یو نو دغې دپاره معذرت خوایم او دا وایس تاسو ته زما په خیال چې واپس واورم نو بهتره ده. څوک ګورئ که تنګېږئ پې چې واپس یې ته نه اورم او که وایي چې واپس یې راته واوروه نو هم زر راته په کمنټونو کې ووایي چې بیا مخکې ځو خپلې خبرې ته. مدیر خان وایي چې پوهه شو ورباندې. خطرناک هلک وایي چې ټیک ده. ډېر د افسوس مقام دی. رور خو دغسې نه وي لکه دا ظالم چې روپۍ ترې غوښتې نو 4 لاک. وایس سپیډ کم که سردار بادشاه. صحیح مې واورېدو صدام وفا او مه پلی کوه لږ تفصیل سم پوهه که او پوهه شو صحیح ده. زما خیال له زیات ملګري وایس یې واورېدو پوهه شو. په لږ سپیډ زیات هو پوه شوي. دا وایس چې دی نو بېګا کړی دی د دې مرګ نه مخکې رور ته چې طریقه د کور هر څه ستا شو. په ښځې مې رپورټ کړی دی او دغه تاڼه کې دی د دې بیا لږ خبر واخله یعنې فالو اپ یې وکړئ. په ښځې دا هم دعوه کړې ده چې دې به ما نه روپۍ پټولې یعنې د ښځې سره د مخکې نه څه نه څه مسله روانه ده او کور هم تا ته داسې پاتې شو چالې یې سمه ورکوه ما تا ته داسې پرېښوستو د چا د باندې څه نشته. او دا چې کوم ملګري وایي چې خبره څه چل شوې خبره وکړه په تفصیل کې ښه په تفصیل مې رانیولې ده. د دې سټورۍ څه 8 انګل را مخې ته شوي دي 8 واړه ما اوسه پورې تاسو سره مخې ته کېښوسته نو بیا واپس لږه به وګورئ خیر دی. زما خیال لکه اوس واپس پې شروع کوم نو ملګري به تنګ شي نو تاسو وروستو بیا کتی شئ. اواز نه راځي سر باندې سپیډ زیاتو سر ډېر دا پوهه شو غلطي دې رور ده مونږ خو اورېدلي او په سوشل میډیا چلیږي ټیک ده پوه شو سړي ښه ټیک ده. نو خبره دغه ځای پورې شوه چې هم د ښځې نه مسله روانه ده دا به زه واپس ولګوم هم د ښځې نه مسله روانه ده او هم یې د رور سره مسله روانه ده. او سیف الاسلام په دې کې چې دی نو منځ کې یو خوا خو د ډپریشن بیمار دی او بل خوا د رور او د ښځې له وجې په منځ کې ښکیل شو نو څه وکړي. مرګ خو د دې خبرې بالکل حل نه دی او سړی ځان وژني نو ټیک د جو ځان دې ووژني بچي ولې وژني دا خو تاسو ټول وایئ خو چې یو سړی روغ نه وي نو تاسو نه دي کتلي په دې اخبارونو کې په دې میډیا په دې هر څه نه ګورئ چې پلانکي ځای کې زنانه اول بچي سیند ته ګزار کړل او بیا وروستو په خپله سیند ته ور ودنګل یا پلانکي ځای کې اول سړي خپل بچي مړه کړه او بیا ځان مړ کړو پلانکي ځای کې ښځې اول خپل بچي مړه کړه او بیا یې ځان مړ کړو تاسو نه دي کتلي دا خبرونه څه نو بیا ولې موږ د دې نه سبق نه اخلو. لکه زه دغه رور ته حیران یم د خدای بنده دا خو ستا د خپلې مور بچی دی او تا باندې کور خرڅوي د خپلې مجبورۍ د وجې ته وله 10-20 روپۍ چې ستا وس کېږي زیاتې ورکه اول خو وله قرضه ورکه خو ټیک ده نه ورکې قرضه دونه اعتماد دې پې نشته نو ضروري خو وایي دې ته که نه 10-20 روپۍ ورله زیاتې ورکه خو ته پې دا شرط تړې چې به زه درنه کور اخلم خو که سبا پې پېمانه وي نو ماله به 3-4 لک روپۍ ته جرمانه راکوې یعنې سود به راکوې جرمانې سود له دویم نوم ایښی دی جرمانه. زه دغه بارګینیانو ته حیران یم چې دا د کورونو دا بارګینونه کې مړه تاسو انسانان یې یاره تاسو څاروي یې تاسو خره یې ځناور یې تاسو یې څه مونږ هېڅ قسمه په بارګین نه پوهېږو د ځمکې په لین دین نه پوهېږو خو په انسانیت پوهېږو چې دا خبره د انسانیت نه ده کم سے کم د تاسو چې کړې ده. یو ورور خپل کور په بل ورور خرڅوي روپۍ هم نغدې نه ورکوي قسطونو باندې 10,000 روپۍ میاشت او دا م ورته پسې تاسو لیکل کوئ چې بهی که سبا له ته پیمانه وي نو ګوره بیا به 3-4 لک روپۍ جرمانه ورکوې مړه تا هم لا خبره ده یاره خو زه خپل کور خرڅوم نن مې ضرورت دی سبا پیمانه یم خپلې روپۍ به مې رور له ورکړم واپس بیا راته پرېږدي نو یو خو دغه رور چې کوم دی بالکل د انسانیت نه بهر کار کړی دی بهر حال ښځې ورپسې د هغې نه د پاسه بهر کار کړی دی چې ټیک ده ته خپل بچي پرېږدې نو یو دونه ماشومه چې هغه د پیو ماشومه ده او پی مطلب خوري نو تا هغه څنګه پرېږدې غټ ماشومان خو تا پرېښوسته زه پلار به یې په شا ګرځئ څه به پې کوي خو په داسې ماشوم یې به څوک څه وکړي نو زه دې زنانه ته حیران یم چې د دې دا زړه به څونه کلک شوی و خو مونږ خو یو پښتانه جاهله که نه به حیثیت قام مونږ جاهله یو به حیثیت قام مونږ دقه د ګټو زړونه دي نو فیصله
ګورو به چې مخکې څه کېږي. خو دا کیس داسې دی چې اوپن اینډ شټ اینډ کلوز. اوپن اینډ شټ دا یو عدالتي لفظ دی، اینډ کلوز دا بل د پولیسو لفظ دی. اوپن اینډ شټ دی ته وایي چې په هغې کې هېڅ قسمه ګواه ته ثبوتونو ته ضرورت نه وي، هغه سټوري په خپله ثبوت وي. نو دا د سیف الاسلام د خپلو څلورو بچو وجل د دې سټورۍ دغه په خپله ثبوت دی چې هم یې رور ملزم دی او هم یې ښځه ملزمه ده، دواړو له سزا پکار ده. اینډ کلوز، اوپن اینډ شټ اینډ کلوز چې ما درته ووایو، کلوز دا دی چې دې کیس اف آی آر به د چا په مدیت کې درج کېږي. که د رور په مدیت کې درج کېږي نو رور یې خو په خپله ملزم دی، نو څنګه به په ځان اف آی آر وکړي. او که د ښځې مدیت کې درج کېږي ښځه په خپله ملزمه ده او بچي خو شته نه، نو کلوز شو، قصه تمام شو. بس سیف الاسلام هم توی شو، بچي هم توی شو. او دا د معاشرې یو بله پهلو وه، یو مجبوري وه. د سیف الاسلام مجبوري وه چې رامخې ته شوه، د ښځې ضد وانا وه، او د رورې چې دی نو انتهایي څه ورته ویو، انتهایي لالچ چې سیف الاسلام او د هغه بچي د مرګ خولې ته ورسول. زما پوره یقین دی دا ضمیر نه دی د دې ځای کې چې الله تعالی زموږ زړه ایښی دی او د دې نه مغزو ته کوم کنیکشن ځي که نه، او دا بیا په شریکه سره فیصلې کوي او دا زړه درزېږي او مغزو فیصلې کوي. دا ضمیر د هر چا څه نه څه ژوندی وي په څه نه څه شکل کې. زما پوره یقین دی چې یو کال به اوس د ښځې لم خوب نه ورځي، او یو کال یا 2-3 کاله به بلکې عمر بر چې دا د سیف الاسلام رور سملي و سترګې پټۍ، دا د سیف الاسلام بچي به ورته مخې ته ودرېږي ورته به ژاړي چې زموږ څه قصور و. او دغه رنګې چې دا ښځې سملي که نه سترګې پټۍ، نو دقه ماشومه ده د پیو ماشومه ورته مخې ته په خوب کې به راځي ورته به ژاړي چې زما څه قصور و چې تا زه د خپل غېږې نه جدا کولم او شو کولم دی په پلار پسې دې ویشتم، نو پلار زه څنګه مړه کړې وی او څنګه یې زه منع کړې وی. مونږ په دې معاشرې کې نور هم ډېر مثالونه شته دی چې ښځې خفه شوي دي، پلار کره تللي وي. اکثر داسې وي چې سړو ته په زور بچي پاتې کړي وي. مونږ د هغې هم بیا بار بار ریپورټونه کوو، اف آی آرو کې 2-3 جرګو مرکو کې ناستې وو، په پولیسو هم دباو راولو چې بھئی دا بچي د پلار حق نه دی، د مور حق دی، هغوی ولېږئ چې د مور سره وي. خو دا دلته کیس هم الټه دی، پلار بچی وړي مور لی ورکوي چې دا تا پسې ژاړي، ته خدای ته وګوره د دې زه ټیک ده دا 2-3 ماته پرېږده، خو دا یو خو ته واخله. هغه وایي چې نه تا چې د رور نه کور نه یې اخیستی نو زه نه خو بچي زما دي نه چې دی نو بس ستاسو واپس ځمه. خو به هر حال د سټورۍ په شا باندې نورې سټوریانې شته. نورې سټوریانې چې کوم دي هغه کلو موجود دي. مونږ خو صحافیان یو، بیا انویسټیګیټیو جرنالیزم ما ویلی دی، په دې هم ټریننګس کړي دي. نو یو کلو دا دی چې سیف الاسلام وایي چې د ښځې به زما نه روپۍ پټولې. نو دا شاته څه سټوري روانه ده چې آیا سیف الاسلام په یو وخت کې 2 روپۍ ورسره وي چې ښځې به ترې پټولې، ځکه چې اوس خو د غربت ښکار و، خو د څه کاروبار یې کوو. او یعنې د دې دواړو د مخکې نه څه نه څه تنازعه را روانه ده د ښځو د سیف الاسلام، نو څه تنازعه را روانه ده. او دویمه کلو چې کومه ده نو هغه دغه د رور والا د کور اخیستنه، چې دې سیف الاسلام دا کور ولې خرڅاو، د ده په دې روپو څه کول، څه ضرورت یې پېښ شوی چې کور یې خرڅاو. نو دا 2 داسې سټوریانې دي چې د دې په لټنې بعده صوابۍ صحافیان کوي. او زما پوره یقین دی میبي زمونږ دا ویډیو هم ګوري، زمونږ ډېر ملګري په صوابۍ کې شته، یاران دوستان دي، تکړه تکړه صحافیان دي. دا به دا دواړه اینګلز ټچ کوي. یاره د ښځې ولې غلا کوله د سیف الاسلام نه، ولې دا مسله روانه وه، ولې دا ضد نیولی و چې بیا د خپل د پیو ماشومه هغه هم د غېږې نه وشو کوله، او ضد یې ونیو چې نه دا اخلم او نه تا سره واپس ځمه. او بیا د رور چې کوم ده د سیف الاسلام ولې دا کور خرڅو، د ده پیسو لکه ده په دې دونه پیسو څه کول، مطلب زما ایله زما جایداد مطلب ما سره یو شی دی زما جایداد او هغه صرف کور دی، نو زه هغه ولې خرڅومه. که فرض که د پیسو مجبوري ده چې د پیسو د لاسه یې خرڅوي، نو بیا خو سیف الاسلام په خپله وایي چې د ښځې زما نه ډېرې روپۍ به پټې کړي دي.
او ما پې تاڼه کې دغه کړی دی، د دغې لږ وګورئ، بیا پې واپس فالو اپ وکړئ. یو خبره، په دغه خپلو خبرو کې سیف الاسلام واپس دا هم وایي چې زما موټر سایکل ولاړ دی او په دوکان کې چابیانې دي، یعنې د دې سیف الاسلام دوکان هم دی او موټر سایکل هم دی. نو بیا دا موټر سایکل خرڅ کړه، خپل ضرورت پې سر کړه، دوکان خرڅ کړه، خپل ضرورت پې سر کړه، نو ولې کور خرڅوي؟ دا داسې سټوریانې دي چې دی په شا څه نه څه حقایق موجود دي، دا به د وخت سره مخکې راځي. اوس چې کوم مختلف انګل نه خبرې را مخې ته شوي هغه ما تاسو سره شریکې کړلې. الله تعالی دې وکړي چې مونږ د داسې پیښو نه بیا محفوظ یو. پښتنو معاشره ده، زه په لاهور کې وم او دلته یو لوی مارکیټ دی، شالیمار مارکیټ ورته وایي، هغلته ناست وو سهار ملګري سره، نو هغه دا ویډیو کتله، نو ما ته یار خان بھائی یہ کیا ہوا ہے سواب میں؟ نو ما ته لږه ډېره پته وه، نو ما ورته ویل یہ تو ایسا ہوا ہے. نو هغه مې حیران شو، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ما ورته ویل یہ تو آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی عورتیں नाराज होकर मेके जाती हैं. माते हुए हाँ वो तो चलती है, ये तो ऐसा ही होता है, हमारी भी औरतें नाराज होकर मेके जाती है, जब हम जाते हैं उनको लेने तो खुश होकर वापस आ जाती हैं, लेकिन आपके पठानों में ज़िद बहुत है. औरतें हुए मैं बस यही तो वजह है, ये चीज़, ये जो अना है और ज़िद है, ये जो जज्बाती फैसले है, इसने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है. हमारा दغه خبره ده چې دغه جذباتي فیصلې وي چې ښځې وکړي، ضد و انا و جذباتي فیصله و چې رور یې وکړه، او سیف الاسلام و چې ذهني طور متاثره دی او لاړو سره د خپلو بچو د خاورو لاندې شو. اوس به ورته نکیر او منکر راغلي، دغه دوه فرشتې چې واپس یې راولي تپوس دې وکړي، سوال جواب. الله تعالی دې به دغه سوال جواب ورته آسان کړي، خو د ځان وژنه لویه ګناه ده. او بیا د سیف الاسلام په لاسو یوازې خپل خون نه دی، د څلورو ماشومانو خون هم د سیف الاسلام په لاسو دی، او یو ډېر سختې مرحلې سره مخامخ شو. الله دې معاف کړي، الله تعالی دې وبخي، الله تعالی دې ورته اسانه کړي. به هر حال سیف الاسلام قاري و، حافظ قرآن و او ټیلر هم و، د ټیلرۍ دوکان یې هم و. نو حافظ قرآن چې دونه مجبوره کېږي، مطلب داسې خبره ده چې چا ذهن یې نه مني. خو ستاسو ټولو ډېره مننه، دغه سټوري و حقایقو چې مخې ته راغلي و ما تاسو سره شریک کړل. سحر دا خبر رالو، مونږ هم پرې ډېر دردېدلي یو، تاسو هم پرې ډېر دردېدلي. زما په خیال تصویرونه ویډیوګانې به تاسو ټولو کتلي د ماشومانو چې په یو کټ کې 4 واړه جنازې پرتې وي. زړه سوری کوي د سړي، داسې غوسه یې، او د کلي خلک یې راخلي وړي، ورسره چې د نو بل کټ کې سیف الاسلام وي. الله تعالی دې داسې حادثې چاته هم نه ښایي. یقینا چې ثوابي خلک د ټول نه زیات به متاثره پې خفه به، حیران او پریشان به چې دا څه چل شوی، او پښتانه پې په عمومي توګه متاثره، خفه او حیران پریشان دي. خو مونږ یو بېوقوفه قوم، خپل کمزوریانې خطایانې به په ګوته کوو. مونږ د دې نه هم سبق نه اخلو، مونږ د یوې پېښې نه هم سبق نه اخلو. ډېر شه قامونه دي چې هغه کې څه مسله راشي د هغې نه سبق واخلي او بیا نور خلک هغه شان نه کوي. خو مونږ د یوې پېښې د پاسه بله کېږي، بلې د پاسه بله کېږي، بلې د پاسه بله کېږي، بلې د پاسه بله کېږي، هېڅ قسمه څه سبق ته څوک نه اخلي. نو بس دغه زمونږ د بېوقوفۍ ښکاره دغه دي. الله تعالی دې بس دعاګانې به کوو، الله تعالی دې مونږ د داسې پېښو نه وساتي. زه لږ کمنټونه ګورم ستاسو چې چا څه ویلي دي. ظاهر حیران وایي چې نن سبا وحید خان د زړه مسلماني نشته، ذاکر خان ډېره مهرباني، روح الله روحاني، مدیر خان او ماجد اقبال شکریه، نایس. دا جنۍ روریان هم پکې سزاوار دي. آرجه ساجد ټیک ده، د هغې هم یو دغه وه چې خور یې نه رالېږله، خو البته خور په خپله فیصله کې ازاده وه چې واده شوې د پردۍ ښځه ده، یوازې د رور خور نه ده، هلته پردی حق هم پې دی، پردۍ ښځه هم ده، لا خو یې طلاق نه دي ورکړي که نه، د هغه هم پې حق ده. نو دا ښځه په خپله فیصله کې ازاده وه چې دا دې رور ته ویلي وې چې نه زه ځمه، نو ورور هغه پلار هم نه شو منې کولی بیا. نو به هر حال وروڼو له هم په کار وه چې کور یې ورله آباد کړی وی، ورانولی یې نو. روح الله روحاني مهرباني، اکرام رودباري تاجي صاحب په ماشومانو ډېر خفه شو، مننه.
شاهد خان پوهیږو نه چې نن سبا څنګه عجیبه عجیبه واقعیت مخې ته راځي او شاهد خان بس دغه حساب کتاب دی. دا کمنټونه خو دغه ځای ته ځي واپس ترسره کېږي، زه په دې نه پوهېږم چې ولې. اول بختروان عثمان خیل، اول نمبر یې رور او دویم نمبر یې ښځه او د دغې ښځې مور او خویندې او وروڼه یې ذمهوار دي چې دغه ښځه یې پوهه کړې وې چې دغه ستا کور دی او بچي دې دي، خپل کور ته ځه. ټیک وایي تاسو. دلته زیاتتر په داسې قسمه پیښو کې د مور او د خویندو د وروڼو ډاډ وي، موږ دې ته پښتو کې ډاډ وایو، د دې نه بغیر نه کېږي. دا چیرنې والا واقعه، دل چیرنې والا واقعه راحت شاهینه بالکل زړه د سړي غوسۍ سوری سوری کوي. تاجک صاحب حقیقت دا دی، دا لینک چیک کا پلار یې ذمهوار دی. د چا نه نه هغه خو ټیک د پلار وجلي دي، نو بیا پکې څوک ذمهوار دی؟ ظاهره خبره د پلار ذمهوار دی. دا کم دغه کې راغلی دی چې بهی ته د ښځې نه خپې او د ورونو سره د مسله روانه جو اول بچي وژنه او بیا ځان وژنه، خو پلار یې ذهني تاج محمد صاحب تاسو خو په دې پوهېږئ پروفیشنل سړی، دا داسې چې بچي وژني او بیا ځان وژني دا روغ نه دی، دا خو ذهني متاثره دی. البته که سقر یا دی د ښځې پلار نو هغه سقر یې نشته وي وفات شوی دی، که د سیف الاسلام پلار وی نو د هغه خو اوسه پورې سټوري نه ده رامخې ته شوې، میبي هغه هم نه وي، ځکه چې زیاتر خبرې د جرګې او د وروڼو روانې دي، چېرې جرګې والا دا کړي وروڼو والا دا کړي. تصویران یې د کتلو نه وو، په بړستنو کې اوده و، عنایت خان او داسې وه. دا ولې ما ته دا کمنټونه بس دغه یو څو لوډ کېږي بیا واپس درسره کېږي. ښه نو زه اخري سر ته لاړلم، زه هم د ماشومانو څخه خفه یم، د ټولو ګناه ده سړي ملکي پاکستان کې اندر کوي مسلمان یې نه یې پورې څه دې بیا دا بل راته نه شو کېږي، څه دې لیکلي چې پورې نظام غلط ہے کفر ہے، ٹھیک وایي بس نظام په ظلم مبني دی، د زورور نظام دی بس. عباس خان سلام علیه السلام ډېر ظلم شوی اسلام ملنګه بالکل. عنایت خان یو وخت جرګې او پازیټیو رول پکار دی، وروسته بیا څه نه کېږي. عنایت خان هېڅ هم پکې نه کېږي، دغه ما درته وویل اوپن اینډ شارټ اینډ کلوز. که عدالت فیصله کوي ښځه او ورور له سزا ورکوي نو هېڅ قسمه د ثبوت او هېڅ قسمه د دلایلو د وکیل او دلیل او د هېڅ شي ضرورت نشته، او که نه خامخا ثبوتونه غواړي نو ثبوت به څوک راوړي؟ هغې لپاره اف آی آر پکار وي. اف آی آر به چا مدیریت کې کېږي؟ رور خو پخپله ملزم دی، ښځه ملزمه ده، بچي مړه کړه، نو پاتې څوک شو چې اف آی آر یې وکړي؟ نو داسې هېڅ هم پکې نشته، بس سیف الاسلام خاورو لاندې شو، قصه تمام شو. 3-4 ورځې به میډیا پې بریکینګ نیوز وچلوي، خلک به لاړ شي قبرونو ته به ودرېږي، انټرویوانې به وکړي، جرګې والا به خبرې اترې وکړي، د غم سازونه به ورسره ولګي، پښتانه دي 5-6 ورځې به ورته وجاړي، زنانه به ورته چې دنه اوښکې توی کړي، روټۍ به نه خوري، بس بیا به قصه نارمل شي، بس خبره به ختمه شي. مونږ خو معاشره هم دغسې روانه ده. مونږ هم چې کله ویډیو اپلوډ کړو مونږ ته پته وي چې دا 2-3 ورځې چلیږي، دغې نه به زیاته نه وي، بس دا غم ختمېږي بیا. ذاکر خان وایي چې هلکه ولې دا کمنټ زما یقین نشي چې داسې وي، ځکه چې پلار څنګه کولی شي چې لانجه دې ورور سوي او قتل یې خپل بچي داسې کېدی نه شي، یا دا ښځې او د خاوند خپل منځ کې لانجه ده. زما خیال دی تا ټولې خبرې وانه اورېدې، ما د دې سټورۍ ټول پوسټ مارټم وکړو، دې ته مونږ میډیا ژبه کې پوسټ مارټم وایو. ستا چې کومه خبره ده همدغه رنګې روانه ده، لانجه د ښځې د خاوند هم د خو ورور سره لانجه روانه ده، لانجه پکې رور هم انوالو دی. نو واپس یې وګورئ، چا داسې ملګري چې تاسو لیټ ټیون کړله، لیټ مو زموږ خبرې واورېدلې، او تاسو بیا وروستو دا واپس وګورئ چې کوم حقایق دي A to Z ما تاسو مخې ته کېښوستل. البته ځینې نومونه مې ځکه ونه ویل چې دې کې سبا له دغه راځي، قانوني پیچیدګیانې راځي، چېرې تا ویډیو کې زما نوم ویلی دی، دا دې ویلي هغه دې ویلي که نه، نو هغه نشو هغه کولی. البته چې کوم حقایق وو هغه مې جنرالي ستاسو مخې ته کېښوستم. امان الله وی ښځه مجرمه ده، شاکر چودري وی رور دی، سزا بل دی که څه وی هلکه. عزیر خان وی چې ظلم شوی بالکل. محمد ابراهیم وی رور او ښځې له سخته سزا پکار ده. اسلام ملنګ وی ولې چې ګناه یې وکړي او سزا بل ته میلاویږي دا کم انصاف دی، ټیک وایي. ماجد اقبال ګوډ. امجد خان وی او بالکل پوسټ مارټم او دا سټوري وګورئ، بیا چا نه کتلي واپس زما دا خبرې وګورئ، A to Z حقایق مې مخې ته ایښي. بس رور زمونږ پښتانه دي، الله پاک دې رحم وکړي. ریاض خان مهرباني
شکریه ستاسو. څنګه حال دی؟ راحت شاه وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه څنګه حال دی؟ انګلینډ څنګه دی؟ موسم یخ دی؟ او نثارباز ډېر درنده کار یې کړی. د ماشومانو څه ګناه وه چې ښځه یې صحیح نه وه نو طلاق به یې ورکړي وې. ځوان سړی و بچي یې ساتلی خو ما ته روغ نه ښکاري. ټیک وې. نیاز بهار ستا خبرې ټیک دی. زه هم دا وایم دا ډپریشن بیمار دی، روغ نه دی. روغ سړی هسې کار نه کوي. ماشومانو سره زه ژاړلم. نور مهربانی حمزه خان مننه. نظام الدین باجوړی فرمان دورانی इसके टेंशन और एंजाइटी में दोनों बराबर शरीक हैं. हाँ دغه دواړه د ټینشن او انزایټي خو ورته دغو جوړه کړې. فرمان دوراني ټیک وی. عبدالولي ابراهیم خیل اصل کې وحید خان په ماشومانو ډېر خفه یم. باقي غلطي ډېره د رور چې ورته چې سړي ذهني طور پابندي کمزوری دی بیا هم ضد کوم. رور خو د انسانیت نه بهر کار کړی دی. یاره خطا شوم، جذباتي فیصله مې وکړه، په تا مې کور خرڅ کړو، بیا ته وایم واپس یې راکړه او ته ماته وایې چې نه اوس خو ما له پیماني راکړه 3-4 لک روپۍ. مړه ته زما رور یې که زما دشمن یې. رور خو بالکل د انسانیت نه بهر کار کړی دی. رات شاه وایي موسم ډېر ښه دی. ډېره مننه هلکه جی شکریہ. السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ تاجک بھائی اس ملک میں ہر نماز کے بعد یہی سوال کرتا ہوں کہ اس ملک سے مجھے جلدی کی سر ملک شفٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ ایسا دعا قبول کی. ماجد باجوړ کې ماجد نه زه لاهور کې یم. سرجي پته نه لګي چې پښتنو څه شوي دي. نثار الله اسلام ملنګ شکریہ. او عبدالله مامون السلام علیکم. عبدالله احمد راولپنډین. عبدالله وعلیکم السلام. ډېره مننه. عباس خان شکریہ. او تینک بای بای وده شو. او زه وایم چې بس د دې کور دا مسلو انجام وینو. بیا ظاهر حیران دی. پلار یې زیاتی کړی دی ځکه چې اولاد یې پرې ځمکه خرڅه کړه. بیا دې ورته ویل چې ځمکه راکړه. الله په ملک رحم وکړي. راحت شاه ډېره مننه. الله دې زموږ په ملک رحم وکړي. شکریه ستاسو. دغه ځای نه دعاګانې کوئ. سرجي غلطي د رور ده چې 2 نمبر ده او ښځې بعضې د ورونو چې د ښځې پوهه کړې وي او ښځې پوهول پکار وو. خو به هر حال رور او ښځه یکسا ټینشن او ډپریشن او انزایټي جوړه کړې ده. سیف الاسلام سره د خپلو بچو ځان د خاورو لاندې کړو. بس موږ به دعا کوو چې خدای دې وبخي نو خدای دې ورته اسانه کړي. بس نور خو پکې موږ څه نشو ویلی. البته دې سټورۍ کې زموږ دپاره ماجد اقبال واټساپ نمبر په دې پیج ته دی. شاه منیر شکریہ. سټورۍ کې زموږ لپاره لوی سبق دی. لوی سبق دا دی چې د هر څه نه مخکې انسانیت دی. او که موږ انسانانو که نه موږ عبادات به هم الله تعالی قبلوي. دا رور به دا سیف الاسلام چې خښ کړی که نه هغې نه وروسته به ورغلی مونځ به یې کړی. بیا به یې بل مونځ کړی. بیا به یې بل مونځ کړی. خلکو سره به ناست وي. خلک به راځي دعا به مو ورته کوي. فاتحې ته به هم ناست وي. لکه حیران یم که نه. دغه خو مونږ مسلمانان یو. نو لکه دا عبادت به څنګه زموږ قبول شي چې زما په لاس باندې زما د رور د وینو هغه پراته وي او دا ښځه به هم دغه رنګې په مونځونو مو درېدلې وي. اوس به قرآن ته ناسته وي تلاوت به هم ورته کوي. نو لکه څنګه به دا قبول شي هر څه چې په دې ټوله سټورۍ کې مرکزي ملزمه ښځه هم ده. نو مونږ براینام مسلمانان پاتې یو. کوم چې حقوق الله دی هغه کې لږ ډېر لګیا یو. کار کوو. روژې هم نیسو. منځونه هم کوو. لږ ډېر حجونه هم کوو. خو چې کوم حقوق العباد دی که نه د یو انسان په بل انسان کم حق دی والله که هغه مونږ پوره کوو. هغه شی مونږ پرېښی دی او حقوق العباد اصل شی دی. قیامت په ورځ حقوق العباد نه معاف کېږي. قیامت په ورځ به دا ماشومان راباسېږي. اول به د سیف الاسلام ګریوان ته لاس وراچوي. بیا به د خپل تره ګریوان ته لاس وراچوي. ورپسې به د مور ګریوان ته لاس وراچوي چې زموږ څه قصور. نو دا ګناه د دې ټولو په لاسو به وي او د قیامت د ورځې پورې به دا خلک چې دا کم دلته اوس پاتې شو دا به زړه خوري چې څنګه اوده کېږي. دا به ماشومان به ورله په خوب کې راځي او واپس به یې راښیي چې زموږ څه قصور و چې ستاسو د لاسه یو سړی دونه مجبوره شو چې مونږ یې مړه کړو. نو ستاسو ټوله مننه. زما خیال له نور هم چې خبرې کوو تاسو ډېر شئ ملګري. 89 87 اوس را سره ملګري. شکریه ستاسو. او خبرې چې زما په خیال د 1-2 بجو پورې م لګیا شو. نو بس خبرې ډېرې کېږي. زړه دردېدلی وي. تاسو به غواړئ. خو به هر حال شکریه. ښه شپه درته غواړو.
او الله دې وکړي چې د داسې پیښو نه د داسې غمونو نه مونږه مخکې محفوظ پاتې شو. د الله په امان.